بسم الله الرحمن الرحیم باب ما یعطى فی الرقیه دیو کې دا خایس کوم شای په چی کې دام کې رکول شي فی الرقیه رقیه دام تل شي علی احیاء العرب دی عربو لکومی قبیلی دی خاندون تل شي احیاء دی مغول خبره کې بفاتحه الكتاب د الحمد شریف یلی بدالی کی. وقال ابن عباس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اخذتم علی اجرا ټولنا حق دور شي حق ولا شي تاسو په اجرت واخلې پیسې کتاب الله قرآن کریم دې باندې خستل شي پیسې یو معنا خدا د کدی قرآن کریم نه د دام ما وکړل هغه باندې پیسې خستل شي هم د شي ته درس ته کولو خیال د چوت دی خستل شي معلم وي خدا شي نشي کول لکه قرآن خانه چوت د ځیو کې خاتم کانا بیا غو د شي کې ماړې روټي په خا کې کانا ناغه بنې روټي خوري اغه روټي بیا جایز نه د لکه چوت تل سره شمو ته قرآن کریم خاتم کا مو د زیمړی پسې سوال ثواب کو ندی ولا کوم روټي د یا پیسې خستل دا بیا نه جایز دی ګناه ده حرام ده نور کبه سړی سره شمو د ځکه کور جوړ کړه تور کې قرآن کریم خاتم کړه ته بخاری شریف کې خاتم برکات رشید روپې خستل شي ځکه دې لپاره تور ټیم کو دي کې خو سال ثواب نشته کنه سال ثواب عبادت ته عبادت نشي خرڅول د نور شنندسي خبرې دي یا نه شته چوت دی له سره ساده ځکه قرآن تلاوت کو بس مو کړه خیر قرآن کریم اواز بچی کانا څه د سیتونه مو شنه غوړ سره سال ثواب کې بل شه سید ابا سعود د درسي ماضی تلاوتونه کوي وای واسه پر دي تارو پیر کول شي. وقال الشعبي شعبي سبي لا يشترط المعلم معلم دوسرا شرط ما لګي الا ايعت شيء فيقبلها کا چویر کو کانا دی قبول کو به بل خبر لکه چې ختم کړیو کنه د تراو کې خاتم وکړلو تو ته سره شرط لګول نه غود ته نه لګولنده شته کا غنه کې درته خپا کېږي نه اور بنیا نه دا بیا جایز ده کته ته روپۍ نه کې مو ته تراو کې خاتم کړ د وګ روپۍ نه رکی پلانکا شي نه رکی دان رکی اې دې معنا خودست اندان لګیان دي د پاره بیا خو نه جایز شو دته کچا دیر کې خوشحال کچا نه دیر کې نه خو نه خپا وزت سیده کچا چې دیر کو خوشحال کنه کچې نه کو دیر نه خپا اوس د دې خبره علامات دې الله د پاره لده. وقال الحكم حكم سبي سلام اسمع احدا كره اجر المعلم موسى پریا چون نه دی ورېدلی سغه دی معلم ولا اجرت تنخو ارمه غنلی دا نه د ارمه ده سیده. وات الحسن 10 دراهم او حسن بصری صاحب شکړی ولاس دراهم ور کړی ولم ير ابن سیرین اندشه ابن سیرین صاحب باجر القسام باسن سکم سړی شکی تقسیمول کوي کنه شون تقسیمې دی غول اجرت کې باقی نه ده غنل سیده ولم ير باسن په دې خبره کې باق نه ده غنل سیدی کې څه مسله نشته قسام دی قاسم جمع د کوم سره ته شای تقسیم کی تویر د پټای مو ته تقسیم ک پلانګای شره ته تقسیم کوم په خپل نه پیو. وقال مختد سکان یقال دا خبره بکول شو هدی سما دا خبره کول شو السحت الرشوه فی الحكم سود چې شدا س په حکم کې رشوت واخلي سیدا السحت سود مرداره الرشوه غیر رشوت په الحكم شي په سلاوی یا چې خبره سهل کوي. وکانو یعتون علی الخرص یعتون علی الخرص اندشته اټکل بنی بارو په ور کول شو لکه اټکل شې سو کې کنه اندازه ونه کې بس دوره ده دوره نه ده یا بس دوره واخله بس سیدا دي تل شي. وبي قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا ابو عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره اس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګری ذکرونو سفر بني سفرو هدا سفر کړه یو ځای ته حتی نزلوا على حي من احياء العرب دي عربو قبیله نه یو قبیله ته د شکړلو ملمستیا وکړه ما جی کوشولو ملمانه غن شلو نزلوا کوشولو چوکرا نزیل ملمات الشربای کی نزیل انت نزیل تیما ملمای د شربای کی وته فاستضوافوه دون ملمستیا وختل سموده خوراک مراک راکی ملمانه میو استضاف استضیف استضافه منا ملمانه وختل چونه سم ملمستوب وکا مستضیف تل شي. فابوا اي يضيفوهم اغه دو ضیافت و نکړل انکار وکړي چې زای مونږ چاته نه ورکو فابوا اي يضيفوهم مضيف نشو جوړ مضيف منه شوګ میزبانی چوته خوراک ورکړي دي تل شي مضيف ربای کی. قالو دی غسی ذلك الحي خدای کرونو دیس دی آغی قبیلی ولا یو مشر سړی و چې چل شولو فسعوا له بكل شيء هغه تر شي کوشش وکړو بوټي جړی او غیره هر بل صورت دوایو نه د استعمال کې لاین فو شي چې سره جوړ نشولو. فقال بعضهم زنو تیل حضرت تو سګره لوتی تم هاولای کده وکسونه تسره شي الرهط الذين
قافلې ولا کسان نزلوا چې داسې راکوز شوي دي مېلمانه جوړ شوي لعله ان یکون عند بعضهم شیء کیدای شي دو کې ځان سره څه حکمت وي څه دوایي خبرې ورسره ویر وشو که نه فاتوهم دو ته راغلو فقالوا بیا دو ته ویلو یا ایها الرهتو اے ټولګیا اے خلکه ای قوم ای کسانو ان سیدنا لدغه مونږه مشر چې چله شوې ده وسعین له بكل شی هر څه متور کولین په پیدا نه رکی فهل عند احد منکم من شی تاسو کې چا سره د څه شته څه علاج وکي جوړ شي فقال بعضهم نعم ابو سعید خدری سوتی چاو ز کولای شم والله خدی وته قسم خرج ګوره تاسو ته دمونه کوم متم روټین را کوله دمونه مفته کې اخلیرنه والله انی لا ارقی لا ارقى تاسو زنه دمومه ولكن والله قد استضفناكم مختاسنا من المستا وغتلا فلم تزيفونا مونږ سره من المستا ونکړه فما انا براق لكم سره ته دماونه فما انا براق لكم تاسو نه دمو حتى تجعلوا لنا جعلا متو پیسې راکوي جعل برکه جعل دې شي چې شنوای ځدا کوروکا ته ته انعام درکوي نه متایل شي اندسي پیسو مې سوتایل شي بس ته مو د شبر کای فصالحوهم هغه سره د صلح جوړه وکړه چې چلو د چې چالو وکړو على قطويع من الغنم د میګو د وزوله ایوا رما به تدیر کو قطويع من رما فانطلق دا لوړ ليتفلوا عليه هغه بني توکي مو کې وکړل دامر بونه کړو اقرا الحمد لله رب العالمين اخره پر ولا کوم ذکر رشي الحمد لله رب العالمين ټوله پاتې خایف ویله څنګه دا پویله د سلګدو فكأنما نشط من عقال لګرسین شکلو کې پنجری کې بان شي زړی راتنګ شي یا چوک شک خپل سونه کې واتړي سره سخت طبيعت کې شي سره خلاص کې سره آزاد غوني شي نه دا خدای سي پورو لکه مړ سړ لکه سړای شي بيوشي په خطلوي روغ رموش چسترا پوسیدو فانطلق يمشي روان شولو وما به قلبه سره څه تکلیف وته نه او ایس بیماری وته نه قال نه د مختس فوفوهم هغه ته به د روپی ور کړل پورا جعلهم الذي هغه روپی هغه انعام سوالهم کوم دوسره شکړه جوړه کړی و عليه په غروپی باندې فقال باب زن ویل اقسم تقسیم کوي کنه فقال الذي رقا دكم دام کړل سوره ما تقسم لا تفعلوا حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم ترسو فنذكر له الذي پیغمبر سم د ټول شیخایو كان سكم شو فننظر غورو كان اسماء ابن كاس تشنا متيايا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر سنترالو فذكر له تولي خبر ذكر كيف فذكروا له فقالوا ما يدريك تستسنج پاتل انها رقيه سود دام دا صحابه وتي ویلو کنه ثم قال بتل قد اصبتم تو بالکل صحیح کار کړه دا اقسموا تاسو تقسیم کړئ دا وزي خپل منځ کې وضربوا لي معكم سهم مو د پراور کې واه حصہ وګرځوي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې خوشاله شو قال ابو عبد الله سيوي وقال شعبه قال حدثنا مبشر سميت ابو المتوكل بهذا زدا حديث محمد دلدا ندي حدیث نه دا مسله معلومه شو ګوره کوم سړی پر اختیار سره دمګری په دام پويږي امدا شیته چې کې د کوم دمونه کې دي کې ناجایز شای نه استعمال وینار کې نه استعمال معنی ګنده شرمتیازي یار کې گاډ واډ ډوکی مډو کې شیشونو نکونه شو یار کې د سينور د سي گاډي واډي بلونی څه غلطه عقیده یې سدي سره د شای جوړيږي کدا شیطان نه کې د قران حدیث دعاګونې کومي سره غلي پیغمبر علی السلام دمونه رقاوت ال شي ندي سره د دام کول شي سره روپۍ غختل شي د مرزه د ګنور کې نشته یو لا غوړي 2 لا غوړي 3 لا غوړي 50 لا غوړي ځکه چې سړی ډاکټر ته سي اج بیا لوړ شي ریموت د پلانکای علاج وکړه سره د جوړیږي نه هغه ته کله 20000 وروړه کله ته 2 لک کې تکاو صحیح ده بیا ته ګارانټیا نه ورګي ک جوړ نشو 2 لک سره پریشانی کړو بیا ته 100 کند سره جوړ نشوي څه کوي ته ګارانټیر نه غوړي کاسه بیا بل چې تدری ورې سي سالور 5 ډاکټرونو باندې تیری غنه بعد دیونه وسره شي تر خشي ها نه دا شي ته کدی وته ویل سره ته 23 کام راځه که خشوي خه کنه شوي خمو هیڅ زماوري نشه دي کې څنګه چوک زماوري درکول شي الله بنده ته خدای الله کور د جوړ د کی خاد نت کی جوړ په سارا جوړیږي بنا کې د شي خپل تو کده تشریپو کې د شي د دنیا دوای نه وخري سره جوړ نشي د خدای الله کور ده که چوک شي کې زماوري ورګي چې جوړوال کوم یا زه ته د زماورا کوم څه ته جوړیږي دا ته څنګه زماورا کې ته الله باندې دومره ورتيري الله باندې خرڅوال کې کاسه زده د جوړي د سړی نه بیان کوي د سړی ته روپۍ ورکول فزول کار ده دي کې هیڅ زمارن شدا غدوالی کا تکاو کا جوړ شي سید کنه شي جوړ د الله کارونه دي بس راوړه روپۍ راوړه 20000 30000 40000 راوړه هیڅ پروا نه کې دي ګونه نشته او دا سړی شي سنت مطابق وي سنت باندې عاشق وي معنی سنت باندې اعمال کې د شي کاس وي څه خرافاتو کې نه وي اخته گاډي واړي طریقې نه کوي نه اله دي سړی نه تويس کول بهتره خبره ان شاء الله دی ول لګيږي باب
ضریبة العبد و تعهد ضرائب الایماء. ضریبة العبد منه غلام باندې کوم ټیکس کېږدی. غلام ته یې سېرې 2 روپۍ ورځې کې راوړه خو مو خوره ډکره د نوړې خیر د نشته کومې روپۍ ور باندې مقررې کړي ماغه ته ضریبة نیل شي ویانې ته نه شي ضریبه و تعهد اندشه د دې باندې یو مخې پام ساتل ورپسې کېدل ضرائب الایماء د وینځو باندې شک کېږدی ضرایب ضریبة جمع د ټیکسونو تیل شي ټیکسونه ور باندې کېږدی چېرې ته شک کېدل 10 روپۍ ورته ګاټي ورځې کې 2 راوړې به. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال حجم ابو تيبه دا یو حجام دی پیغمبر سنت چلګلی حجامت النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع او صاعين من طعام چې دانی مانی ورکه یو دواوږي وکلم مواليه به غول کم مولاګان مشران دی او سره خبریم کړي وته یعنی سفارش کړي فخفف عن غلته اکما اجرت ضریبه ټیکس ور باندې خشه واغونه لکم کړل شولو او ضریبته یا غلته و من د غل روپۍ ګټلو تیر شي غوله غالی ته نشي لوي ور بیٹه کې سیده. باب خراج الحجام د حجام لكم خراج د یا خراج د دې یعنی روپۍ کوم د نه خوړي اجرت خلی روپۍ سي کرایا مغه تل شي. وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا من توسع عن ابيه عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره بيوته اجرت روپۍ ورکړي وي. وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واتى الحجام اجره ولو علم كراهية کله مکروه غنلې وکنه لم يعتي به بخبل نه ير کولو خو ویری کړو خدا پیشا بهتر نه د وینو سره ټول کال پکاري کول نه سي نه یو لکور څه ګنو خبره خو نه ده کنه خو بس شدي خالق له سپيون رسپيون دور کې بهتر نه ده. وبي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مزعر عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجرا شو سره به اجرت ورکول کې ظلم نه کول لم يكن يظلم سمنه کمای بنا کولو لکه وتوي سره 100 روپۍ کې د 50 باندې سدسي بنا کولو. باب من کلم موالي العبد دی باب کې د خای کایو سړای د چا مشرونو سره خبره کې د تو سره پلانکای مزدور د د سکاست دین لګون شکای نرمي وسره کوي د خکاست د مخبل د لکه خلک ای کنه همدا شته د خلکو مولاګون سره مخکې کولی موالي وتل شي لکه یو غلام ولا موالي سره خبره کې سي يخفف عنه لاغون خونه کام کوي یاري من خراج هدي ولا ټیکس د کوم روپیر باندې توسيخيه سلم ربني خیاتیا کې لګي وکام شي غری ته تکلیف نه. وبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما بأنبر سميو غلام على كره وقتي فحجمه حجمته وتوقف فأمر له بصاع أغذى بار بأنبر سم أدر وركشتا سدي تورك يوجي أو صاعين يدوا أو مدين يمد ورك يدين لكامي أو مدين يدوا فكلم فيه دي متعلق بخبري وجا أسر فخفف من ضريبته دي غولا تكس بيالك رقم كذا شواو. باب ما جاء د باب دی په بیان کې راغله فی کسب البغي بغي نه د بغیون ک غین باندې غړواندا وي باندې شی شد و نه غوي پیشونه بغیون به سر کې شی تل شي د بغیون بغیون من زناکار خزه زنه باندې کوم روپې ګټل شي قحبګری وتل شي کنه دا هرومې دی ول ایما اند شته د کوم وینځي کوم روپې ګټي کسب وتل شي اند شته مختصي سوکره ابراهیم رحمت الله علیه دا نجایز غنل د اجر النائحتی چې واخذ په جړو بنونه سیس مو کرماړه شو د مو چې ته جړو ورسی نه کنه ته ډېری خي انګي وای ته ته 300 روپۍ ورزي در کو دا نجایز دي اندسه د ول مغنیتی یا دم شواله کنچنی يدي ولا كم روپۍ ورکای دا نجایز دی وقول الله او دی الله دا قول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء د خپل ځوان جلکی یا وینځي یا د نور خزیدا ما مجبور وای په شی بنې زنا ولا کار بنې ان اردنا تحصنا کدو پاکیز ولا غوړي شی غوړي سفرجی مخفوش شي کا غوړي کنه غوړي نه به مجبورې دا معنی د دې معنی نه ده کشي د غوړي سم مخفوظه پوت شي علي ما مجبورای کنه غوړي به ور پرېګه دا معنی نه ده ان اردنا تحصنا د قید اتفاقی ده الى قوله غفور الرحيم. وقال مجاهد رحمه الله مجاهد رحمه الله فتياتكم لفظ الغلط ان شمرت ایمائكم د توسلكم وینځ د ما مجبروي خديبه کی تشویلن سبغي ولكم اجرت تدانه جائز د بغي هغه خزي تل شي سات شي روپۍ ګټي قحبهګيري کې دي دل شي قحبهګيري زنه کوي ولا کورونه کوي روپۍ مو پي ګټي همدا شي د بل شي د نائحه من مونږه خزه پیزي کې مونږيږي جوړ شپته صفاتونه بيني ته خود سوي او ته خپلنکای وي غار وي ازمراوي او ګل وي شترګولي به څه خبري ورپکې حالانکه هیڅ شنو اول ایسه قادر نو کله مرش بهونه شجر شل الجاهره ولا جوړ شوالو ول مغنیت بل شدا غانیون کې خزاله به سندري ای دامې شولې کنچنی شولې کچنی مچنی دوته الشي.
نائحه نوحه په شریعت کې دي ته ویلی شي مړي کې کوم صفات نه وي ځونه نه ورکې تاړي دي ته بیا نوحه ویل شي. همدا شی ته څه کول غواړي د دغه مړي ولا درجه خلکو ته خیال غواړي چې داسې وړوکه مړه ما ګڼې دا ډېر دروند مړه ده د دې لپاره ژړاګونې کوي. که یو سړي ته د دار د وجې نه زړه ورځي زړه یې په ځایرېږي خپلې د رشته دارې د ملګری ده په دې باندې د وژړېدلو نه دا صحیح ده. پیغمبر علیه السلام څه ژاړئ کوم سړی په مړي باندې نه ژاړي یا مثال شی کوي ځان ته یې سختۍ کوم دي کې ماشاءالله بزرګ دا هېڅ بزرګۍ نه ده. پیغمبر علیه السلام سترګو نه اوښکې روانې شوي یو صحابي ته دا څنګه یا رسول الله هغه لکه دا مسله چې وګوره پیغمبر نه څنګه ژړا کېږي هغه ته دا خو د خدای رحمت ده چې د مسلمان په زړه کې خدای ګرځوي. الله تعالی په سخت دلو او سنګ دلو خلکو باندې سخته زړه خلکو باندې رحم نه کوي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. سپیول روپۍ معنا دي یعنی مکروه دي که چوکې خرڅې سي د مهر البغي او د زناکورې ښځو له کوم مهر د مهر ته ځکه شي بس مهر په شکل شو نور د روپۍ دي بس. و حلوان الکاهن بل سره جادوګر یا چې پړوګر وي ته خبرې خایسرې ته خای ته به سوره ودونه کېږي څومره بدمړي کېږي څومره تکلیفونه او سوره خوشحالۍ به در باندې رسي صورت باندې تیر شي دي یا څه کېدونکي څه به کېږي څه به نه کېږي دې ولا کومې روپۍ خلک ته حلوان الشي دا ناجایز دي. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإيماء خځو باندې پیسې لګوي به ورته صدا رګټه دا ناجایز دي. باب عصف الفحل دی باب کې دا خای زناور په زناور باندې خجول به د دې ول روپۍ خستل دا څنګه دوی سم مکرو طریقه ده لکه یو سړی د غوزارو وسله پسې غختلو یا هم شته غور وسله غوسیا غختل یو خو یو ته غختل مخې د پر سنډا دی باندې کومې روپۍ ته ونه خالي دا به مکرو طریقه ده که خپل سره در کې سو واخو ته وخله د خده خېګړ د بس بیا پرو نشته ده نو د دې تل شي عصب خجوالي تل شي. وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل بن ابراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل فحل من النار زناور ده په حجوال. باب اذا استاجر ارزا فمات احدهما باب اذا استاجر ارزا یو سړی د کزمکه په اجاره وخستله فمات احدهما یو کې مړ شو څه مسله ده. قال ابن سیرین رحمه الله ليس لاهله دې د کورنۍ ول خلکو ته نه دا جایز یخرجو دا سړی نو بسیله تمام علاج لري سوپر ټیم نه پرازه کدي خو پیر کړي کنه. وقال الحسن حسن بس نثر به نس والحكم حكم بن عيينه عتيبه بن نس واياز بن معاويه سبيدار فقهاء دي ستمزا الاجاره الى اجلها دا اجاره کرای بن کچوزما کړي یا شاعر کړي ستدي کی دورا ټیم واک کور ير کی شای وکړه نو سوپر ټیم مدت نه پر اوره پر بده جری ستل شي تم زمانه بوتلل وشي جریب ستل شي. وقال ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر سے فرمای اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خیبر علاقه په عمر سمیر کړي او بالشطر په نیمه سره يهوديونو تیلو سنیم بيمو نیم به تاسو کوم نه پیدا کیږي. فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر دا د پیغمبر سم زمانه کې شي او ابوبکر زمانه کې شو صدر من خلافت عمر سے بل خلافت خو ډیر وکنه باغه کې د شروع زمانه کې شو صدر منه شروع زمانه خلافت کې دو سوق ولا دوه درې کوله ولم يذكر مخته نه ذکر کړي سن ابوبکر او عمر جدد الاجاره تساغو به اجاره وسره نوي کړي نه پیغمبر سم کومه څه کړي وا مغه جری وسته دوباره وسره و نه کړله جدد نوي کول تر شي دوباره نو عهد نه وکړه بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ورسدین پیغمبر سم قبضه شول یعنی وخستل شو دنیا نه لوړلو. وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود دي د پاره کې سي عملوها تصور کې کار کوي او يزروها کوي ولهم شطر ما يخرج منها دينكم شای به روزي دی غول نیم ودیر کو. وان ابن عمر حدث ابن عمر سبا حدیث ته بیان کړ د سن المزارع د مخ زمانه کې د پټیو د سیری شوالې کانډک شولو کان تکرا دو کرای بنی ور کول شول ل شیء ویشی بنی سماسن ته دوره شابه در کوم سماه نافع ذکر کړه ده لا احفظه موت یاد نه ده. وان رفی بن خدیج سے سیدا کنه حدث رفی بن خدیج خلق رفی بن خدیج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع دي پټای کرای ور کول نه مان کړي ده. وقال عبد الله عن نافع عن ابن عمر حتى اجلاهم عمر دو د پیغمبر سن زمانه کې وکنه به د ابوبکر سره زمانه کې اندیزي کې وکنه به د عمر سره زمانه کې اندی خبره لکه خود بیا شکل دوکه بازی به کله کله به شکل مسلمانانو ته تکلیف رسواله به عمر سره دي نه وتر ډولو اجلاهم عمر سره جلی وطن کړلو سیدا
وای تړول دی لکه نه کوم ځای ته شامل کو تا وغیرہ دې ځنه تاسو وځي تاسو شکای پاسورد پلوي پارټي پانو شکای خلک ته تکلیفونه رسې لکه غونه بل کوي کارت کې کنه یا د شي د شکو مشمول تکلیف رسوي بل شه یا شب د یخي لرګي به ور کړه چې وسې زولي